اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل وسلم عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. د منافقانو د دنیا د حرص تذکره او د هغوی د یاري فکر، دا د دنیا او د مال او د دولت مین عاشقان خلک دي. که بالفرض دوی ته دنیا ملاویږي نو خوشحاله دي، او که دنیا ورته نه ملاویږي نو بیا خفه دي. او دا چې ظاهري ایمان او کلمه ویلې ده نو دا هم د یارې د وجې نه، دا خو د دوی قباحتونه او ګنده صفتونه وو. الله دوی ته ترغیب ورکوي چې تاسو هغه تقسیم باندې راضي شئ چې کوم الله او پیغمبر ستاسو دپاره کړی دی. په دې باندې تاسو ولې نه راضي کېدئ چې تاسو اعتراض کوئ؟ ولو انهم رضو، که چېرې وی چې دا منافقان دوی راضي وي ما آتاهم الله، هغه چې ورکوي الله دوی ته، ورسوله د الله پیغمبر دوی ته ورکوي. دا تقسیم پیغمبر علیه السلام کوي، او د الله دا ذکر چې ورسره دی آتاهم الله، دې ته ذکر د برکت وایي. د دنیا چې کم تقسیمات ظاهري کیږي نو دا بندگان کوي، الله داسې تقسیم نه کوي. دا تقسیم د غنیمت او یا تقسیم د زکات دا پیغمبر کوي، او کم چې د الله ذکر دی آتاهم الله، دا د برکت دپاره. دویمه دې ته اشاره وي چې کم تقسیم پیغمبر کوي نو دا د ځان نه کوي، دا تقسیم د الله دی. نو تقسیم د پیغمبر دا تقسیم د الله دی، چې څوک د پیغمبر په تقسیم راضي وي دی د الله په تقسیم راضي وي، او چې څوک د پیغمبر په تقسیم اعتراض کوي دی د الله په تقسیم اعتراض کوي. درېیمه دا ده چې رضا د الله دا په رضا د پیغمبر کې ده. کم انسان چې په دې باندې راضي دی چې پیغمبر تقسیم وکړو نو حقیقت کې دی د الله په تقسیم راضي دی، ځکه ورسره د الله ذکر دی آتاهم الله ورسوله. وقالو او داسې ویلي وي حسبنا الله، زمونږ دپاره کافي دی الله پاک. سیؤتینا الله، زر به چې رابکې الله مونږ ته من فضله د خپل فضل. په دې موقع باندې مونږ ته مال ملو نه شو، الله مهربانه دی د بلې طریقې نه بیا راکړي، یا تجارت دی یا د چا وراثت دی یا په بله موقع د غنیمت دی، د بلې لارې نه به راکړي. داسې مې ویلي ورسوله، د الله پیغمبر به مونږ ته راکړي، د بل غنیمت نه به راکړي. انسان ته یو موقع باندې حصه ملو نه شو نو بې صبره کېږه مه، جزه پزه مه کوه، صبر کوه، بیا به تا ته حصه ملو شي. نو دوی صبر کړی وی چې الله به موږ له د بل ځای نه انتظام وکړي، پیغمبر به بل غنیمت کې موږ له حصه راکړي. نو انا الی الله راغبون، بېشکه موږ الله ته رغبت او مینه کوونکي. ټول آیت کې وکتلی شي د ده حیثیت د شرطیاتو دی، او په دې کې جزا ورسره نشته. شرطیات دا معنا الله وی که دوی راضي شوي په هغه چې الله ورکړه کړې ده، او که دوی داسې ویلې وی چې الله زموږ دپاره کافي دی، او که دوی داسې ویلې وی چې الله موږ له سره کوي، دا به په دې راضي شوي. نو که داسې نو څه به نو دې ته عربۍ کې شرطیات وي. هغه جزای حذف ده چې لکان خیرا لهم، د دوی خیر په دې کې د الله په تقسیم راضي شوي وي، خیر په دې کې داسې ویلې وی چې الله زموږ دپاره کافي دی، نو خیر په دې کې داسې ویلې وی چې الله به د بلې موقع نه موږ له د مال انتظام وکړي، پیغمبر به د بل غنیمت نه موږ له راکړي، دې کې خیر.
داسې ویلي وي چې موږ تمام د الله خواته رجوع کوونکي یو، په دې کې خیر د دې شرطیاتو چې کوم جزا د لکانه خیر دا تېنه حذف. هر کله چې د خلکو اختلافات په اموالو کې دا مخې ته رال نو الله په خپله تقسیم وکړو. انما الصدقات للفقراء. حاصل دا دی چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته یو دوه کسان رال، هغوی څه وغوښتل، پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل چې د زکاتونو تقسیم الله په خپله کړی دی. د زکات تقسیم الله بندګانو ته نه دی حواله کړی، ان تر دې چې پیغمبر ته هم نه دی حواله کړی، نو الله په خپله تقسیم کړی. اوس چې ته څه غواړې نو دا اته قسمونه الله ذکر کړي، که تاسو په دې کې یې نو تاسو له به حصه درکړم، او که تاسو په دې کې نه یې نو بیا چې ته څونه مال حاصلې نو دا ځان دپاره د جهنم اور حاصلې. په سوالونو باندې بل ته په احتیاج باندې سخت وعیدات راغلي دي. یو سړي څه نه څه ګزاره کېږي او دوی سوال کوي. دا سوال کول ډېر زیات قبیح عمل دی. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي یو انسان دومره سشتی چې یغنیه د هغه بې فروی راتلی شي، یعنی ضرورت یې پوره دی، او دی بیا هم غوښتنه کوي، سوال کوي. نو نبی کریم علیه السلام فرمایلی دي خموشن خدوشن کدوحن. دغه سوالګری چې دا گزاره کېږي او بیا هم دی سوال کوي، ته په قیامت کې چې راشي نو په دې مخ باندې به دا نشانات پراته وي د سوال. خلک یې د هغه سوالګری. یو ته ویلی شي خموش، دا چې په دې مخ باندې زخم وي دې ته خموش وایي، او د مخ دا زخم د ټولو نه چې کوم دی خطرناک. دویم ټکی راغلی خدوش، دا هغه ته وایي چې د بدن سرمن چې کوم دی هغه سیری شي او لاندې غوښې ته ورسېږي. عامه د سرمن که د خېټې ده او که د ملا ده او که د سټ ده او که د لاس ده. او دریم راغلی دی کودوح ټکی، هغه دې ته وایي چې نفس دا سرمن سیری شي. دا به د سوالګري هغه نشانات او نښې وي چې کم سړي بې ضرورته سوال کړی دی. او څوک فرق داسې هم ذکر کوي خموش دې ته وایي چې انسان د خپل بدن را اوشو کوي، په ګوتو باندې اوشو کوي، په نوکانو باندې. دا سوالګری دا مخ به په خپل نوکانو باندې را سیري کړی، مخ به په دې نوکانو باندې شو کولی. او خدوش دې ته وایي چې لرګي باندې د به د خپل بدن چې کوم دی په لرګو باندې خوګړې بوګړې کړی، د دې بدن دپاره تا سوالونه کول. او کدوح دې ته وایي چې یو غوښه په غاښونو وچیچي. نو احتمال دی چې کوم سړي بې ځایه سوالونه کړي وي، په دې نوک باندې به هم د خپل مخ را شو کولی، او په لرګو باندې به هم د خپله غوښه چې کوم دی سوري سوري کړي. او باید نه ده چې د افسوس د وجې نه په دې خپله غوښه باندې چکونې هم لګولي، په غاښونې هم ځان خوږ کړی. نو پیغمبر علیه السلام هغه ته وفرمیل چې الله د زکاتونو تقسیم په خپله کړی دی، چاته نه دی حواله کړی. لہذا شریعت دی یو زکات وجوب دی، نو په چا لازمیږي چې کوم سړی مالداری د مالدارۍ نصاب وي. د سرو زرو 20 مثقاله دي، 1.5 تولې جوړېږي. د سپینو زرو 200 روپۍ دي، 52 تولې ترې نه جوړېږي. د اوښانو د غواو د ګډو بیزو خپل نصابونه تجارتي اموال دي، هغه به دغه قیمت ته رسي چې د 52 تولو څومره قیمت دی. دا متفقه ده چې په دې نصابونو باندې بیا په سړي زکات لازمي. اوس دویم ټکی چې یاره یو سړی به څنګه دې حد ته ورسي چې دی به اوس زکاتونه نه اخلي، نو بیا د فقهاو مختلف خبرې شته پکې. زموږ د احنافو تحقیق دا دی چې دا کم مقدار د زکات د وجوب دی، دونه مقدار باندې چې د چا سره مال وي نو اوس دی زکات نشي اخیستلی، چې دونه مقدار. بیا زکات په واجب دی یا نه، دا به جدا ټکی. وجه دی چې زکات چې واجبېږي نو یو سره او سپین وي،
چا سره چې سره سپین وي نو د هغې دپاره هېڅ شرط نه وي، بس چې کال پوره کېږي په هغه به زکات وي. او د دې نه علاوه هغه څیزونو کې به زکات وي چې هغه د تجارت دپاره وي. لوښي لرګو کې تجارت کوي، په کپړو کې تجارت کوي، څوک به په فرنیچرو کې تجارت کوي، څوک به څاروو کې تجارت کوي، بیا به د قیمت لګوي. او عمده څیزونه چې تجارت دپاره نه وي، په خپل کور کې د بلا لوښي اغوستي پراته دي، دا د خرڅ دپاره خو نه دي. همدارنګې د کور څاروي دي، دا د خرڅ دپاره خو نه دي. دې ته اموال غیر نامیه ورته وایي. دا په زکات کې نه حسابېږي. زکات هغه حسابېږي چې هغه د خرڅ والا څیز وي، یا څاروي وي، یا د ځمکو پیداوار وي، یا تجارتي دغه مالونه چې خرڅېږي، په دې کې بیا زکات وي. او چې داسې مال نه وي او بیا هم دغه نصاب ته رسېږي، نو بیا هغې باندې جدا حقوق وي. د کور زیتي سامان دی، کمرې دي، د کور څاروي د هغه نه زیات دي، 3 جوړه نه زیاتې کپړې وي، داسې دا څیزونه دې ته اموال غیر نامیه ویلی شي. چې د دې قیمت رسي نصاب ته، یو په دې سرسیه لازمیږي، دویم په دې قرباني لازمیږي، او دریم په ده باندې زکاتونه اغستل حرامېږي، او څلورم د هغه اقرباو چې کوم مفلوج دي د هغې نفقه هم پته لازمیږي. زوی، لور، خور، رور چې هغه ګوډیان دي، شلیان دي، ړانده دي، بیا معذوره دي، د هغې نفقه هم پته لازم ده. د دې سره دا 4 حقوق ورته او په دې کې زکات نه. او چې کوم تجارتي مال دی یا سره او سپین دي، نو هغه کې د دې 4 حقوقو سره 5م حق پکې بل وي چې زکات بیا هم ورکوي. نو دغه زکات د دې نصاب باندې احنافو دا تحقیق. د نورو حضراتو چې کوم دی، شافعي صاحب ځان له تحقیق دی، د احمد صاحب ځان له تحقیق دی، د مالک صاحب ځان له، اسحاق ابن راویه، سفیان ثوري، عبدالله بن مبارک، دارنګې چې کوم دی قاسم ابن عبدالسلام، د هغه ځان له تحقیقات. نو د قاسم ابن سلام تحقیق هغه وایي چې یو سړي سره 40 روپۍ بس دی مالدار. اسحاق ابن راویه، عبدالله بن مبارک، سفیان ثوري هغه وایي چې 50 روپۍ ورسره وي. دا سړی مالدار دی، به زکات نه لري. او احمد ابن حنبل رحمه الله فرمایي یو هغه سړی دی چې روزمره د هغه څه نه څه آمدني راځي، یو داسې سړی دی. عامه که دی دیاړیمار دی، که دی تنخوادار دی، خو روزانه دونه آمدني راځي چې د پې کار روان دی، دی به زکات نه لري. او که بالفرض داسې آمدني روزانه نه خو کله یو کله نه، نو بیا شرعي روپۍ 50 چې ورسره. او شافعي رحمه الله هم دغه چې روزانه آمدني دی برابر وي، بیا به زکات نه لري. خو هغه سړی چې روزمره د هغه آمدني خپل روانې خرچه او ګزارې کېږي، او چې داسې نه وي، نو بیا چې دونه مال در سره چې ستا باقي عمر څومره دی چې د هغې کفایت وکړي. د دې حسابوي عام عمر د انسان 62 سال. نو اوس که په 40 کې روان یې، نو ګویا ته داسې حساب که چېرې زه رسېږم نو 62 پورې رسېدی شم، 22 کاله ستا پاتې شول. نو دونه مال د سره چې ستا 22 کالو کېږي. او مالک رحمه الله فرمایي چې د یو کال نفقه دي، بیا به زکات نه اخلي. دا د علماو تحقیقات وجه هلته احادیثو کې اختلاف راغلی، یو شانتې راغلي، بل شانتې راغلي، بیا د هغې ځان له تحقیقات دي چې داسې ولې ویلی شوي دي. خو موږ اسان چونکې دا مذهبونه او دا چې علماو تحقیقات دې دپاره چې دا یو څیز باندې روان په یو لین، دا د اسان وي. او چې کله مختلف تحقیقات شي، نو بیا به د نه هر څه ګډوډ وي. نو الله دلته 8 قسمونه ذکر کوي چې زکات دوی ته ورکوي شي. انما الصدقات للفقراء والمساکین. یو فقیر دی او بل مسکین دی. بعضې دا دواړه یو شانتې ګڼي، او بعضې دا ګڼي چې دا فقیر ډېر بدحالی په نسبت د مسکین باندې، او بعضې دا فرمایي نه، مسکین چې کوم دی دا ډېر بدحالی. ځکه دا راغلي چې کوم دی مسکین زعمت ربا، هغه ته وایي چې د خاورو سره پروت دی، هېڅ سیم نشته. او فقیر هغه چې څه نه څه ورسره خو مالدارۍ ته نه رسېږي. نو څوک یو ډېر اسوأ الحال وایي، څوک بل اسوأ الحال وایي.
او دریم چې کوم مصرف دین والعاملین علیها هغه کسان چې هغه عاملان دي د دې زکاتونو عمل کوي، معنا سرکار دا مقرر کړي چې د خلکو نه به زکاتونه راغونډوي. نو دا سړی خامخا په دې کې مصروف دی، دغه کې ستا ژوند تېرېږي، ستا خوراک، ستا د بچو خرچه نه به د کوم ځای نه کېږي. نو دله به هم د دې زکات نه پیسې ورکړي، د دې زکات نه به له ورکړي. ځکه طریقه کار دی چې اسلامي حکومت کې د کوم ځای نه چې زکات راوالي هغه ځای باندې به تقسیمې. ستا کار دغه دی. عمر صاحب یو ځل عمران ابن حسین صاحب ولیږو عراق بعضې علاقې ته لاړ شه، د هغوی نه زکاتونه راوړل. سړی لاړ ورک دی هفته میاشت څه میاشتې تېرې کړې. عمران صاحب راغلی، هلته نه تپوس وکړه لکه زکاتونه دې څه کړه، پیسې دې څه کړې، څه شی دې راوړه. عمران صاحب ورته وویل تاسو د پیسو پسې لېږلی وم، تا د پیسو پسې لېږلی وم چې رانه غواړې، تا خو ما ته نه ویلي چې پیسې راوړه. تا خو ما ته ویلي چې لاړ شه د مسلمانانو زکاتونه راغونډ کړه او د پیغمبر په وخت کې چې دې څه کول هغه شانتې مې وکړه. د هغه علاقې زکاتونه مې راغونډ کړه چې څومره غریبانان هغو ته مې ورکړه او دغه څادر په اوږه تللی وم او څادر په اوږه راغلم. تا خو ما ته نه ویلي چې دلته پیسې راوړه. عمر صاحب ورته ویل زما همدغه مراد چې څنګه تا مخکې کول هغه شانتې وکړی شي. زکات دغه طریقې چې په دې به یو سړی مقرري او به راغونډوي، هغه غریبانانو به تقسیموي. خو دا سړی په دې کې بند شو، نو دله به څه ورکړي؟ نو دله به دومره خرچه ورکړي چې د ده ګزاره وشي او د هغې سره سره د ده بچ بال اهل و عیال چې هغو پکې هم خرچه وشي. واحد دا یو کس دی چې دته د زکات نه پیسې میلاویږي، که غریب دی او که غریب نه دی خو دته زکات میلاویږي. دا زکات پیسې ورته ولې میلاویږي؟ اصل کې دا سړی دا د دې غریبانانو د مسکینانو نماینده دی، دا د دوی وکیل دی. په دې ملک کې چې څونه غریبانان وي د هغوی حق دی په دې مالدارو باندې چې د هغې نه دا زکات وصولي وشي. نو هر مسکین خو د مالداره پسې نشي تللی، حکومت وقت به ولګي دا سړی به د دې غریبانانو مسکینانو وکیل کی چې دې غریبانانو څونه پیسې د مالدارو سره دي هغه ترې راغونډې کړه. دا وکیل صاحب لاړ هغه پیسې ګډان اوښان غویان چې څو هغې راجمع کړه. هر کله چې ته د دوی وکیل وي دا زکات چې ته اصول کو نو چې ستا پې قبضه راله دا داسې قبضه ده لکه ستا د مسکین او د فقیر دا مسکین ته ورسېده، ځکه ته وکیل یې چې هر کله هغه ته ورسېده عام د که تا ورکړې مسکین نه دی ورکړی خو دا ته ورسېده چې ورسېده اوس د مسکین نه تا خپله تنخواه واخیسته. بیا چې مسکین سیز قبضه کو بیا ته اخیستی شي. ستا په ګاونډ کې غریب دی او هغه په زکات کې وله چا ګډ ورکړه او ښه مزېدار یې کوږ هلکه راشه راسه وخوره، تا مخکې نه شو خوړلی دا خو زکات و. چې کله ده قبضه کو اوس یې خوړی شي. دا چې کوم دی غریب له چا ګډ ورکو زکات کې یره چې زه په ګډ څه کومه خرڅومه نو ته خو زکات نشي اخیستی، خو د دې غریب نه دا ګډ په پیسو اخیستی شي ځکه چې د قبضه په زکات پوره شوه اوس یې دی خرڅوی شي. همداسې دغه سړی چې د مسلمانانو نه زکات راغونډ کو دا د دې غریبانانو وکیل دی او چې د دا مال قبضه کو نو دا مسکین فقیر ته یو قسم وسپارلی شو چې وسپارلی شو اوس د هغې نه د خپله تنخواه نو ځکه دا جایز دی. دویمه طریقه مثال دی وخت کې د مدرسو دپاره نور دپاره خلک ګرځي او د هغې دپاره چانده کوي. نو دا ډېر د پیچیده خبرې دي. پیچیده خبرې دا دي چې دا کم د مدرسو خلک ګرځي او د مدرسو دپاره چانده راغونډوي دا د مسکین او د فقیر او د طالب نماینده نه دی، دا د هغه وکیل نه دی. نو چې هر کله وکیل نه دی دا د چا وکیل دی؟ دا کم سړی چې زکات ورکوي دا د ده وکیل دی. تا وله پیسې ورکړې زکات کې چې دا پیسې واله او ته زما وکیل شي دا چاله ورکړه. نو چې هر کله تا پیسې په زکات کې ورکړې دا سړی ستا وکیل دی څو پورې چې دا پیسې ده سره یې د حقه شان له ستا زکات نه دی ادا شوی. چې کله دی ولګېږي او دا مسکین ته حواله کړي اوس ستا زکات پوره شي نور دی ستا وکیل دی، ستا پیسې د سره پرتې دي امانت دی، دا ستا وکیل دی خو زکات نه دی ادا شوی ځکه دی ستا وکیل دی. هلته عامل چې کوم هغه د فقیر وکیل و، د مسکین وکیل و، د خان وکیل نه و.
او دا ته چې چاله پیسې ورکې غریب لا مسکین لا یا محتمین دی یا بل کس دی نو دا پیسې ستا وکیل دی دا د سره امانت دی چې کله دا طالب ته ورسېدې مسکین ته ورسېدې اوس به زکات ادا شي نو دوه مسلې پکې نه خطرناکې جوړې شي یو مسله دا چې هر کله ستا دا پیسې د سره زکات دی او د سره امانت دی لا ادا نه دی نو دا پیسې به محتمیم د ځان سره کلونه نه ساتي چې محتمیم او یا بل د ځان سره په کلونو ساتي داسې به نه کوي یا یو سړی په زکات کې چینی ورکړه غوړي ورکړه کپړې ورکړې هغه به محتمیم د ځان سره په کلونو نه ساتي وجه دا ده چې دا مال تا ورکو دا زکات دی هغه هلته پروت دی مدرسه کې محتمیم سره کال پې تیر شو دا د هغه سړي ملکیت دی دا له زکات نه دی ادا شوی چې د هغه ملکیت دی په دې بیا زکات رالی نو خو مثال په طور غریبان نه نو دونه خو وس نه کېږي د مالدارو خلکو غټې پیسې یو سړی دی چې 2 ټرکه کپړې ویستري چې دا مدرسې ته ورکوم زکات دی او مدرسې والا دا کپړې ځان له ستور کې پرتې دي جی دا کپړې چې کوم دی د 100 لکو روپو کپړې دي دا به فی الحال تقسیمې دا به پرېږدې نه که دا یې د سټور کړی او کال پې تېر شو دا د هغه مسلمان مال دی دا د 100 لکو روپو مال دی په دې باندې بل کال واخوتو هغه سړي باندې د دې 100 لکو نور زکات لازم شو ځکه دا زکات لا نه دی ادا شوی نو یو ټکی دی چې دا خطرناک وي چې ته د دې سړي وکیل شو دا پیسې به هغه شان فی الحال سپارې غریب مسکین ته دویمه دی چې دا پیسې دا چې کوم سفیر دی او یا محتمیم دی یا بل کس پیسې په زکات کې واغېستې نو دا له زکات دی چې هر کله زکات دی دا ته په آبادۍ کې نشي لګولی دا لاقش زکات دی ځکه دا قبضه غواړي آبادۍ خو نشي قبضه کولی دا له هغسې زکات دی دا استاد د په تنخوا کې نشي ورکولی دا قش زکات دی دا پیسې به صرف مسکین فقیر طالب ته ورکړي او کنه داسې وکړی شي چې دا ته غونډې واغستې او مسکین ته دې ورکړې دا ستا پیسې شي بس هغه وړی شي خو که هغې په خپله خوښه باندې بیا مدرسې ته ورکوي د هغه خوښه د هغه خیرات دی خو ستا خیرات ته چې مسکین له ورکړې دا زکات ستا هلته پوره شو نو د دې چاندو او د عامل په منځ کې دا فرق وي نو د دې وجې نه محتمیم او اهتمام دا آسان سیز نه دی دا ډېر ګران سیز دی نو بعضې حضرات خو لکه کافي کوشش کی مثال په خپله موږ له کله بعضې کسان پیسې راکړې دا ورکړه ته راته وایي څه پې وکړم زه ستا وکیل یم چې ته راته سوی داسې وکړه هغه شانتې به کوم یاره چې مدرسې ته ورکړه به ټیک شو دا د چاندې پیسې دي مدرسې ته یاره چې طالب له پې کتابونه والا صحیح خیرات دی چې ورکړم که نه زکات پیسې چې بیا هغه شانتې مصرف وله وګورم یعنې چې زکات پیسې د طالب له پې کتابونه والا نو بیا کلاس کې امیر ته وویل لکه دې کسانو کې داسې کس پیدا که وګوره چې کوم غریبي زکات پې کېږي هغه نمونه راوړي چې دا کسان غریبانان دي زکات مستحق دي نو بیا چونکې کتابونو خبرې هغه ته ویل لاړ شالته چې کم دی دغه د کتابونه تاله سیټونه برابر کړو نو د پیسې ورکو د دې زکات پیسو هغه سیټونه کتابونه والو راشه دا والا دا زکات پیسې د پلان کې مسلمان دا زکات کې کتابونه والا دا امانتونه وي نو چې امانتونه د دې وجې نه به سیز هغه ته سپارې دلته به توري مثال زموږ سره کله طالبان چې اوسېږي بعضې ملګري زکات کې سیز راوړي چې څنګه هغه غواړي هغه څه موږ ولګوو بعضې راوړي پیسې یاره جي دا منتظم ته ورکړه هغه امیر صاحب ته حواله کله داسې نه جي دله پې طالب له پې اوس پیسې راوړه ټیک دلته ملکه دونه پیسې دي چې کم دی غوړي دا غوړي دي دا طالبانو د زکات پیسې دي غوړي مې راوړو تاسو ته مې اوس سپارل تاسو پوه شو خوراک هم پوه شو زمونږ د لاس نه ووتل څیزونه دا د مسلمانانو زکات دی یاره چې دا چینی مو راوړه دا ستا ته مو چینی حواله کړه تاسو پوه شئ طالبانو خوراک زمونږ د لاس نه ووتله اوس تاسو اوس که دې نه بعد چې طالب دا چینی او دا غوړي او دا روجي هغه ته ما اوس سپارلی هغه مالک شو نو چې دی مالکان شو که بالفرض بیا واپس یې په چا خوري د هغې خوښه ده خو ده ته به سي سپاري چې دا ستا زکات دی په زکاتونو کې اباحتونه نه یو سړي د زکات پیسې ویستې یاره چې داسې ورکوم د دې په ځای به داسې وکړم خو غټ خیرات به وکړم او دا غریبانان به ورته راجمع کړم په دې به وخورم زکات کېږي نه دا تملیک نه دی
نو په دې شکل باندې چې ته مثال په تور طالب ته روډۍ دی خورا دا اباحت دی دا تملیک نه دی تملیک دا دی چې هغه ته به اواله کې په توري مثال مونږ ته غوړي چې چینی دا ټول سي زرړو دا درواله دا ګوره زکات دی او تاسو پوه شو خپل خوراک هم پوه شو ځان له څنګه پخوي او څنګه خوري نو په زکات کې تملیک لازمي وي نو بهر کې اسې مسلې دا دي چې عام مدارس خو چاندې د سي نفلي او زمنګ نفلي صدقات کم وي زیات چې ورکوي نو دا زکاتونو خبرې کوي نو دې کې لږ احتیاط پکار وي بیا نور محتمین پوه شو د هغه خپل کار او چې کوم منتظمین وي دا د هغوی ذمهواري نو څه نه څه خو کوشش کوي بعضې محتمین خو کیدای شي نور د هغې خپل کار وي خو مسلې دا نو الله فرمایي دا چې ورکوي نو عامل اغستی شي فرق د عامل او د سفیر په منځ کې دا دی چې سفیر د دې پیسو د مالک وکیل دی چې څوی زی ته نه رسولي زکات نه ادا کیږي او عامل چې زکات راغونډوي دا د دې مسکین وکیل دی چې هر کله د وکیل دی نو چې مالدار زکات ورکړو ډایرکټ د زکات پوره شو مسکین ته نو که بیا دله ته تنخواه ورکوي نو تنخواه ورکولی شي والعاملین علیها هغه چې په دې باندې مقرر وي بیا دغه مقرروالي کې بعضې فرمایي مستقله تنخواه به وله ورکوي بس که بیا لږ کار کوي که ډېر کار کوي ستا به دغه تنخواه او داسې دویمه طریقه چې را د آمدنۍ په اندازه باندې ته چې څومره زکاتونه زور لګوه چې د خلکو نه ډېرې مزلې وکړي او ډېر زکاتونه راغونډ کړي نو لسمه به پکې ستایي 11مه به پکې ستایي 15مه به پکې ستایي نو هغه هر سړی خپل ځای ته ګوري یاره چې دې ورځې به څونه کار کوي نو دی به توري مثال په غرونو کې ګرځي هغه غر کې څاروي دي هغه غر کې څاروي دي نو چې سار روان شي نو ماښام بل غر ته نشي رسېدلی نو نن به صرف که دی حاصل کې خو 2 ګډان به پیدا کوي په زکات کې نو هغه سیز ته خلک ګوري چې څونه آمدني ده هغه آمدنۍ په مقدار باندې 15مه پکې ستایي یاره دا ځای اسان دی ډېره آمدني پکې پیدا کولی شي ورځ کې 10مه به ستایي نو په دې انداز هم ورکولی شي نو ولو انهم که دی رضو دی راضي شوي ما آتاهم الله هغه چې الله دوی ته ورکړي دي ورسوله د الله پیغمبر ورکړي وقالو دی وی حسبنا الله کافي دی زموږ دپاره الله سیؤتینا الله زر دی چې رابکې موږ ته الله من فضله د خپل فضل نه ورسوله د الله پیغمبر براکي انا الی الله راغبون بشک زمون الله ته رغبت او مینه ده انما الصدقات بشک زکاتون للفقراء د دې د فقیرانو د پاره والمساکین د مسکینانو د پاره والعاملین علیها هغه چې په دې عمل کوي معنا زکاتونه راغونډوي الله ته رضا شي زموږ ویل اورېدل ستا رضا د پاره وګرځي الله په خپل دربار قبول صحت او عافیت نصیب کړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد